د نننۍ خبرونې موضوع د ACV الوهیاتو یوې ډیره پیچلې معما ده. د 140,000 کسانو برخلیک اسناد چې موږ ته راکول شي موږ ته د یو تحقیق لافشونه کوي. پوښتنه دا ده آیا د مکاشفې کتاب وایي چې دوی به له مرګ ژغور لګیږي او که د شهادت جام بڅخي؟ راځئ چې په دې ژور بحث کې په ګډه سره ورډوبه شو او وګورو چې دا اسناد موږ کومو پایلو ته رسوي. دا واقعاً یوالې هغو موضوعاتو دي چې له پیغیو راهیسې پرې بحثونه روان دي او د دې معما د حل لپاره لکه څنګه چې په اسنادو کې راغلي موږ باید لمای پر 4 بنیادي انګیرونو ځان پوه کوو. یعنی دا هغه ستنې دي چې د اسنادو الکوال خپل ټول استدلال پر ودان کړی دی. کلیدي ستنو یوه هم وننګول شي نو ټوله وداني نریږي. ها نو دا د هغه عیناکو په څیر دی چې مونږی باید پر سترګو کړو ترڅو د اسنادو لیکوال په نظر پوه شو. راځي چې لومړی انګیرنه یا بنیادی ستکی وڅیرو. هغه څه دی؟ لومړی بنیادی ستکی دا دی چې د مکاشفې په او تموڅولسمو څپرکي کې چې د 140,000 کسانو یادونه شوې. ها دا دواړه یوه او همغه ډله ده نه دوه ځله ډلې. سمه ده. نو دا یو ډیر مهم ټکی دی. ذکر چې کڅوګ دا استدلال وکړي چې دا دوه مختلفې ډلې دي نو ټوله کیسه په بشپړ ډل بدلیږي. نو د دې بحثو پاره مونږ د منو چې دا یو واحده جړله ده. ها نو دوهم اساسي انګیرنه صدا. دوهم انګیرنه د وخت په اړه ده. دا وایي چې د شپېلې وخت چې په مکاشفي کتاب کې ذکر شوی په حقیقت کې د هغې زناور د واکمنۍ دوره ده او دا دوره د اووې کلنې سختي لومړی نیمایي یعنی 3.5 کاله جوړوي. نو دا مونږ ته یو مخصوص مهال ویش راکوي. د هر څه په یو سامه خاص تاریخي پړاو کې پیښیږي نه په عمومي توګه. دا د بحث لپاره یو چوکاټ جوړوي. او دریم ټکی شاید تر ټولو ډراماټیک وي. دا انګیرنه وایي چې همدګاره 84,000 کسان په سمبونیک ډول د مکشفي کتاب 2 شاهدان دي او لدې ورهاخه دوی د نورو مؤمنانو لپاره د یو پناه یا خوندې ځای په توګه هم کار کوي. یو لحظه دا یو ډیر ولی ادعا ده. په کوم اساس اسناد د 84,000 کسانو یو ولیا ډوله د 2 شاهدانو سره تړي؟ دا خو په شمر کې ډیر لیتو پیر دی. آیا اسناد په دې اړه څه وضاحت ورکوي؟ په زړه پورې پوښتنه ده. اسناد ورې هغه جوړ تفصیل نه ورکوي. خدا سشکاري چې دا د سمبولیک تفسیر یو برخه دی. یعنی 2 شاهدان کدای شي د شهادت د قانوني اړیات سمبول وي چې 2 شاهدان واړي او 4,00,000 بیا د هغې شهادت ورکوونکي ډله وي. دا د لفظي شمیر پر رائے پدمدې او رول ټینګار کوي. ډیر په زړه پورې. اچھا نو د شمیر نه بلکې دنده مهمه ده. خې اس څلورم او ورستی بنیادی ټکی چې دی چې باید پوه شو. څلورم انګیرنه دا ده چې په مکاشفه کتاب کې ذکر شوی مختلف شیطانی ځواکونه په اصل کې یو دي. د سمندر زناور، د بابل فاحشه، ژور کندیز ناور او هغه څوک چې د هلاکت زوای په نام یاد شوی، دا ټول د یوې واحد شیطانی ځواک مختلف نامونه یا اړخونه دي. نو دا څلور بنیادو د آغا عینکو په خیر دي چې د اسنادو لیکال لاره هی د مکاشفه کتاب ته ګوري. قدا و منو نو د مکاشفه د یویلم سرخه د قصه چې د 2 شاهدانو پاړه ده د ټولی بحث مرکزی ټکی ګرځي. راځه چې هغه قصه ته ورشو. بالکل. د مکاشفه یولسم څپا کې د دې 2 شهادانو په اړه وایي چې دوی بد د توازات 107 ورځو په لپاره یعنی هماغه 3.5 کاله پړومبانی کوي او دا عادي وایزان ندي. دوی ته فوق العاده ځواک ورکړل شوی دی. سړل ځواک. کله چې وایو فوق العاده مطلب مسده. مطلب دا چې دوی ته داسې قدرتونه ورکړل شوي چې د پخانی لوی پیغمبرانو معجزو ته ورته دي. د مثال په توګه اسناد د مکاشفه کتاب پر بنیاد وایي چې د دوی له خولې اور راوځي ترڅو خپل دشمنان لمنځه یوسي. هر څوک چې دوی ته د زیان رسولو هڅه کوي په همدې ډول وژل کیږي. د خولې اور
دا خو د یوې افسانوي کیسې په څیر ښکاري. آیا اسناد په دې اړه څه وایي چې دا قدرتونه کوم سمبولیک مفهوم لري او کې باید په لفظي توګه وخستل شي؟ اسناد په دې اړه ژور تحلیل نه کوي، خو د متن ظاهري معنی هم دا او دا یوازې پیل دی. دوی دا ځواک هم لري چې اسمان وتړي ترڅو د دوی د پرمباڼي پر روزو کې باران نوري. اچھا. سربیره پر دی دوی کولی شي اوبه په وینو بدلی کړي او هر کله چې وغاړي په زمې ته هر ډول آفتونه راولي. یو لحظه، اسمان ته ټړو او باران درول خو د پوهانی پیغمبر الیاس معجزې ته ورته ده او اوبه په وینو بدلول د موسی پیغمبر معجزه وه. نو داسې شکاري چې دا دوه شاهدان د پوهانیو پیغمبرانو د ټول ځواک او واقع استازیتوب کوي. دوی تقریبا نه ماتېدونکي شکاري. د خپل میشن پر مهال هو، خو کله چې د دوی د شهادت او پیشګویي 1260 روزې پای ته ورسیږي، کیسه یو حیرانونکې بدلون کوي. هماغه د جوړې کھنډې زناور چې مکه مو یاد کړ پر دوی برید کوي، دوی ته ماتې ورکوي او وشنوي. صبر دوی چې له خولې هور راورځي، باران درولی شي او آفتونه راوستلی شي، هغو ته یو ځناور ماتې ورکوي او وژنوي. دا کنه امکان لري؟ ولې دومره لوی بدلون راځي؟ همدا د کیسې تر څلو ډراماټیکه او مهمه برخه ده. متن وایي چې دا پیښ کله چې دوی خپل شهادت پای ته ورسوي رامنځته کیږي. داسې شکاري چې د دوی د نه ماتېدونکي حالت دورا د دوی د میشن سره تړلې وي. کله چې ماموریت پای ته ورسید نو د دوی الهي ساتنه هم بدلیږي. او لمرګ وروسته یې سکیږي، کیسه نور هم تیارا کیږي. اوهو، د دې جسدونه د 3 نیمو ورځپاره د لوی شهر په سړک پراته وي او خلک نه خوي. تر دې هم بده ده چې اسناد وایي چې د ننني خلک به د دې په مرګ خوشحالي کوي، جشنونه به جوړوي او یو بل ته وډالي استوي. دا یو ډیره تیاره صحنه ده. دا چې خلک د پیغمبرانو په مرګ خوشحالي کوي، دا د هغه وخت د ټولې د اخلاقی حالت په اړه سوي. دا یوازې د دشمنی خبره نه ده، بلکې د یوې ژورې کرکې انځور وړاندې کوي. ولې دومره کرکه؟ ځکه چې متن وایي د دوو پیغمبرانو د زمیتی اوسیدونکو زورولي وو. د دوی پیغام او د دوی لماله راغلي آفتونه د خلکو لپاره یو ډول عذاب بسیره وو. نو د دوی مرګ د خلکو لپاره یو ډول خلاصون وو. اچھا. خدا د کیسې پای نه دی. یقینا نه. ورسته بیا را ژوندې شیدل هم شته. سمه ده؟ دقیقاً. له 3 نیمو ورځو ورسته د خدای له لوري د زنده غرو په دوی کې ننوځي. دوی په خپلو پاخو درېږي او هغه کسان چې دوی ویني په سخته ویره کې لویږي. بیا له اسمان څخه یو لوړ غږ راځي چې دلته راشي او دوی په یو وریج کې اسمان ته پورته کېږي، په داسې حال کې چې دشمنانی ورته ګوري. نو نټوله ډراماټیکه کیسه د ځواک، مرګ او بیا را ژوندي کېدو د 144,000 کسانو لپاره سمانر لري. چرنګه چې دوی د دوو شاهدانو سمبل ګڼل کېږي، نو د دوی برخلیک به هم داسې وي. اسناد د دې پهاړه 3 اصلي نظرونو وړاندې کوي. او همدا ځای دی چې باس اصلي موماتا نینوزي. لومړی نظر دا دی چې ټول 144,000 کسانو بلې مرګ پرته بدل شي. د دې نظر ترشا څه دلیل دی؟ دوی خود شاهدانو سمبل دي چې وجل شلو. د دین نظر پولیان د مکاشفه کتاب یوې بلې برخې ته اشاره کوي. او وایي چې 144,000 کسانو د خدای لخوا مهر شوي دي. مهر شوي دي. هو. او په بل ځای کې انجیل وایي چې مهر شوي کسانو ته زیان نه رسېږي. چرنګه چې مرګ تر ټوله لوی زیان دی، نو د دې منطق له مخه دوی نشي مړي کېدی. له همدې مله دوی باید په مستقیم ډور له مرګ پرته په روحاني بدنونو بدل شي. دا یو قوي دلیل ښکاري. د مهر کلمه د بشپړې ساتنې معنی ورکوي. نو دوی هم نظر څه دی؟ داسې اټکل کوم چې دا به د دې نظر مخالف وي. بالکل. دوهم نظر د لومړي نظر کاملا مخالف دی. دا نظر وایي چې ټول 440,000 کسان بمړه او بیا برا یوندې شي. دا نظر د مکاشفه 11 چپرکی پر مستقیم او لفظي تفسیر ولاړ دی. هلته په واضح دور ویل شوي چې زناور به د وژني. نو که دوا شاهدان د 440,000 کسانو سمبول وي، نو د ټول باید د پدومینی سره سمړه او له 3 نیمو ورځو وروسته بیا را یوندې شي.
نو دریوړه نظرونه په یو ځای کې سره نخلی د مکاشفه کتاب یو لسم چپر کې خو داسې ښکاري چې یو نظر د مهر کلمې ته ډیر ارزش ورکوي او بل بیا د وژل کېدو په دومینې ته دا خو په ظاهر کې اولیبل سره په ټکر کې دي هم که کېدا شي چې یو څوک هم خوندي وي او هم وژل شي همدا د ټول بحث ځان یا مغز دی دا یو کلاسیکي تفسیری ستونزه ده دلته مونږ د الهیاتو له یوې ماما سره مخ یو له یوې خوا مونږ یو عمومي اصل لرو مهر شوي کسان خوندي دي له بلې خوا مونږ یو مشخصه پرادونه لرو شایدان به وژل شي د دې دواو ظاهراً متضادو مفکورو ترمنځ پخلاینه کول د دې ټول بحث او ننګونه ده نو دریم نظر باید حساب وکړي چې د دوانه مفکورې سره پخلا کړي هغه سوایي خو دریم نظر تر ټولو پیچیده دی او داسې ښکاري چې د اسنادو لیکوال هم دی نظر ته ډیر تمایل لري دا نظر وایي چې ځنی بمړه او بیا را ژوندي شي او ځنی بل له مرګ پرته بدل شي دا هڅه کوي چې د دواړو آیتونو لپاره ځای پیدا کړي دا څنګه امکان لري دا خو داسې ښکاري لکه یو څوک چې غواړي دوانې خوابي خوشاله وساتي دا نظر څنګه خپل استدلال کوي وګور دا نظر مني چې د زناور د غوښمنی پر مهال هغه مؤمنان وجني چې د هغه عبادت نه کوي خدای یو ډیر مهم او منطقي سوال هم مطرح کوي چې 140,000 کسان د نورو مؤمنانو لپاره د پناه ځای په توګه کار کوي او کدوې ټولو وجل شي نو د هوی د ماموریت څه شو هو څوک به د نورو مؤمنانو ساتنه وکړي او کټول وجل شي نو څوک به پاتې شي چې لمرګ پرته بدل شي لکه څنګه چې په انجیل کې یو واده شوه دا واقعاً یو مهمه پښتنه ده چې د ساتنې دوړه خپل لمنځه لاړ شي نو نور به څنګه خوندي پاتې شي آیا اسناد یې کوم ځواب واړې دی کوي یو احتمالي یاد چې په اسنادونو کې ورته اشاره شوه دا کېدای شي چې نور مؤمنان یوازې د 3 نیمو ورځو په لپاره ژوندي پاتې کېدو ته اړتیا لري 3 نیمې روزه هو یعنی د 104 ورځې سره د مرګ او بیا ژوندي کېدو ترمنځ موده کې دوی د 3 نیمې روزې تیرې کړي نو بیا باید د قیامت په ورځ خوندي وي خو داسې ښکاري چې د اسنادونو لیکوال په دې ځواب هم پوره ډاډه نه دی د یو څه ټیکنیکی ځواب ښکاري سمه ده او په دې کې ځکه د اسنادونو لیکوال یو ډیره په زړه پورې او صادقانه خبره کوي هغه په خپل منی او دلته یعنی اصلي متن څخه مفهوم راخلم چې د خپل دې خبره پر کوم روشنه دلیل نه لري د یوازې د هغې شخصي باور دی چې د الهیاتي توازن د ساتلو په لا پر وړاندې کیږي هغه فکر کیږي چې د 104 ورځې سره کسانو یو برخه باید ژوندې پاتې شي ترڅو هم د نورو مؤمنانو ساتنه وکړي او هم لمرګ پرته بدل شي نو په اصل کې دا ټوله مسله د دې پاره ده چې یو څوک د متن کومي برخې ته ډیر وزن ورکوي آیا د مهر للاري د ساتنی عمومي ژمنې ته او کې د شاهدانو د وژل کېدو مشخصي پیمانه سته بالکل دا موضوع یوازې د هراتولنکي د پدیدیشي پاړه نه ده دا د دې په باره ده چې هنګ یو پیچله متن مختلف برخې تفسیر او سره یو ځای کیږي آیا یو عمومي اصل د مهر للاري ساتي ده په یوې مشخصه پیخه د شاهدانو مرګ برلاسي دي او که یو مشخصه پیخه د عمومي اصل په لاره یو استثناء دي دا د الهیاتو په تفسیر کې یو بنیادیزي پوښتنه ده چې تل مطرح وي نو لدې جوړه چرنه باورو مونږ د سو احتمالي پایلو سره مخ یو لبشپړ نه ماتېدونکي حالت څخه نیولې تر ډلهییز شهادت او بیا ژوندي کېدو او یا د دوانو یو ترکیب چې هڅه کوي د متن دواړو اړخونو ته درناوی وکړي لندیزي همدا ده د 140 کسانو برخلیک په دې تفسیر کې په دې پورې تړلی دی چې آیا د زیان څخه مهر کېدو آیتونو ته لومړیت ورکول کیږي او که د دوه شاهدانو وژلېدو آیتونو ته هر یو نظر خپل منطقي بنیاد لري خو هر یو یې د متن یو بل برخه په یو ډول نه یو ډول محدودوي یا یې د استثناء په توګه ورنه کوي دا واقعاً یو پیچلې او فکر پارون کی موضوع ده خو مخکې لدې چې پای ته ورسېږو یو بل فکر هم زما ذهن ته راغی چې له همدې اسنادو څخه راپورته شوی مونږ ډېر په دې وګرېدو چې د دې کسانو برخلیک بسوي خو د دې د ماموریت پرسا مهرباني دا یو خټي کې دي په اسنادو کې ویل شوی چې 154,000 کسان د ابدي زیری یا خبره د اندازه کوي او د دناور د عبادت پرورنده خبرداري ورکوي دا د اصلي دنده ده
خو په عین وخت کې مونږ بلیدل چې د دې پریادونه او اعمال د زمې پر اوسیدونکو د آفتانو، وچکالي او نورو عذابونو لامل کیږي. متن حتی وایي چې د خلک زوروي. هو دا یو ډیر مهم ټکی دی. د دې پیغام د نړۍ لپاره هم زیری دی او هم عذاب. نو د اوریدونکو لپاره زما ورستۍ پرستنه دادا د سم معنی لري چې یو زیری یا خبر یو د داسو اعمالو لخاره وړاند شي چې د اوریدونکو لخاره د مستقیم عذاب او تکلیف په توګه ګڼلېږي. څنګه کول شو د شخه خبره او عذاب د ظاهري تضاد سره په خلا کړو؟ دا یو پرستنه ده چې اوریدونکو کولای شي په هاړه یې فکر وکړي.